نو تند نه بډګونو اسه غریبون داسې کمزوري وي چې بیا تږوي او مزال مساوي ګرمای مسمحوي بیا هغه ته د اوبو ډېر سخت تکلیف ورشي د تندې مالک یو کاس د کافلې ولا یو کاس وای چلو بس کترخیری کا خوږی او بخو کوي کنه مالک دې جداتو سے اسه بذل چار کوي دا او ترخیری دي دو او سم حیثیت نشته دا مریض ته ټیکونه په باره کې وجای کې دا وو مریض سره خراب شي وی چې خیر در یستنه وسام ګنا نشته دا روبي بوسو دوی سره ای چمړې ولا یو ټینګای به جوړو ورکا به وي ډول چې په عربی کې دل ور وی راشي فعدلا دلوا قران پاک دې بیان کړي فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلا دلوا اللہ جل شانہ فرمائی چکل یوسف علیہ السلام کی تدا کافلار ورسدلا دویتا دے اوبو ساخ ضروراتو فارسلوا واردهم بدوی بیروستوال اخپلیو دی اوبو بندوباس والا سڑائی زکا چی کافلے کے گو قسمہ قسم خالا گچارے بے اخپلے اخپلے دی کافلے دی پر اوبو بندوباس دی وسڑی پزیماؤ مولتا دی خوار ری بنے ابو بی بلسڑی چاروا خوروک چوک پا حوانے دی پر بے خچو گردوانی اخپل سڑائیو کافلے پسی بسرتا یو کاس بلت لال چی چانت شای پوتی شوئی چی بی آغاویر پسر کرد کی نو دا یو کاس دیو گو والا چیکیمو کیا خودشی دریو دوی کی دا آغا کاس روستوال بل ملکراوی سرانو اللہ چه بے آغی بوشرانو ماوا دا چیکیم سر بلٹیوا دا بشیر و دا بل ملکراوی چه دا بوشراو نو اللہ فرمائی چه فارسلوا واردهم فادلا دلوا بیا هغه خپل بلټي هغه کیته ورول ولا اول خو دوی پټ کی چې کیا کو وچی کا او بي پکې دوی غاړو په سره د سی ورته دغه عیسی علیه السلام پکې او چې په وګو کې ولا کې دا دوی ولا چې کان شو او هغه راځي او بو आवाज روغلا سره وایي چې وګو په پښتاني بعد بلټي تر ولا اوس چې دوی بلټي تر ولا اوبو کې بلټه ولا کې ولا اوبو ډکی اوس یوسف علی السلام دا رسې داسې ونی ولا چې زوی خېجو بیا هغه سوچ وکړه چې بری ورونه د تنوستي چې ته اواله کچر نر تر یلوي او په لگاتو به یو بل ته ور وستلې اوس ته بیا ورخېلی بیا او لگاتو ته ځون سي کوي پړای پېښه ورشوا आले हुए की दास सोच के अल्लाह पाक ना कि जी अल्लाह मोता देखी ना इस तरह हम बंदोबस्त हो गए दा खबर हो सके चिवड़ी का और की तकलीफ आगाना बदा खफा हो सके जी का ढेर शफरो के तमे वीडियो को चिबान में को जेल के खान न दिल गई नो दुई दा बलटे ची में वाला दच सोच वकड़ाल बलटे रसाई प्रेश वाला आगा वो बोला डाका शवा बहादरा होसा दा की को बोला मने नहीं का सना बलटे ची वाला داسې وګوته وتی ویلې بیا د تعالی دی ځکه چې ترخیه ده نه په ترخیه دا مشهوره خبره دا کیا په ترخوبو مشهور اخري دا چې څلو د دې وتی چې وسه کړو تی ولا نو ته بیا د الله په کوټه کړه په دې چې د وړه کې چې دای شي سوچ विचार نه کړي دوباره بیا لا په کوټه کړه چې په پوجي دي بلته وې نو صاحب یې ته کړی چې دا وو خوږی دي بیا دوی خبره کې وبس راوښه دوباره بیا بلټې وځل بلټې چې وکړه کړلا اوس یوسف علی السلام ته په دغه وخت کې جبرئیل علی السلام وایي چې اے یوسف علیہ السلام ته خو ماموری دی الله دی بندګونو په یو ستر جماعت باندې تو نو الله پیغمبر جوړوي تو تب الله په لازم اوراد کوي اے یوسف علیہ السلام دا دویم زلی چې بلټه کلا کی تر ورسی په دې بلټه کې وخلا او شینا پکې
دا بلټه بو تو بهار او بوسی اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا بلټه نه چې ځون پوتې رکی اے تو دې پر دا حکم دا چې تو مته الله پاکي والو یا زمورا ار واستنیدو هغه ته پر ورته دا دې کینه دی وطن ته تیوا ذریعہ جوړ شو کله چې دوباره بلټې کوي تر ورسېدلا او یوسف علیه السلام د الله پاک او د حضرت جبرئیل علیه السلام دی ویلې مطابق هغه بلټې کې چې نستایو اول ځل بلټې الکوا چې وګورې پکې اوس چې وګوره بلټې کې سړای سره دوستي دا سوچو قسمه بدرناشي او دا خو عام سړای نه دا نبی کریم په هغه کې تشریف فرماو حضرت یوسف علیه السلام تشریف فرماو دا بلټه چې بشیر ورته کوله واسه نه پرېدا خیر ملګری ته راو چې بشرا مې دې شه بشرا دې چې تر بلټه کې زور وکړه دا بلټه خود راناش ما زه دا نه شم چې وایي خو چې کله دا بشیر او بشرا کسي چې پوکي کې آرام سره ارنور جوړیږي روشنه پکې په لوکې ده کیا هو جوارو عیسی علیہ السلام خورلو کولا ولیکن دا کیا جوارو مخکې نه مړ کی زور کیو هغه د څومره چګدال روشنی دولا په کی په خندا په منځ چلیدل حضرت یوسف علیہ السلام څومره چې کی غوړې پلا نزدیکی جی کیا ادا سے جگمگ کیږي چې باغې کې روشنی په لوکیږي اغا حسینہ جمیلہ روشنی پکې وځي خو چې کله یوسف علیہ السلام دوی ته ارجوات شوال دوی سوچ کئی او آواز کئی چې یا بشرا اے دمو ملگر یا بشرا بشرا خیبر ملگر ہوگا نا یا بشرا هازا غلام اے دمو ملگر یا بشرا اروشا داغا دا غلام می مندال دا غدیر حسین و جمیل غلام دا وَأَسَرُّوهُ بِدْعَاءٍ یا دا چې بشرا چونکه دا د خوشی لفظ دا لکه چاته چې زیره ورکوي چې زیره مې در باندې ششتا وړکا غلام می موندا د دوړې ملي کې راځي راځي دا دی چې بشرا د خوشخبری لفظ دا خو تاریخ واقعاتو کې چې کوم سي هغه یې چې بشرا نه مطلب داو چې بشرا د دویم کاسو نو مای بشرا وا چونکه هغه نو ما بشرا وا لہذا بشرا په نومې سره आवाज وته چې بشرا روشه مجه غلام موندا واسروه بدعاء اوس دا کفیله ولا کال کوته اواز جمع کړ دي چې بشرا جاو کړه ور منډه کړ تاسو کی زادو چې وای کته هغه ششتا اور کا وکي او یوسف علیہ السلام په باره کې سي چې د ټولې دنیا حسن دا یو طرف تکا بیا پونیما هوایا دا نیم پونیما حسن دا یوسف علیہ السلام تعالی وکړو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تعالی وکړو چې دوی دا आवाज وکړ کفیلې کسان وروړل وې چې دا هډې شوشتا ورکړه بس قرآن پاک فرمایي واسروا بدعاء سملوان پټوالي چې دوی پټوال هغه ورو په پسنده وته کتل او پر منډه کړل اول چې دوی یوسف علیہ السلام څنګه وروخه جوان دو پړه کې دا ورونه وی کیدای شي یا مې مړوي یا کیدای شي امو ګناه مف کړوي بس ورته مې بیاي خو چې وای کتل یو ته کسي بل ته کسي دا خو هغه کسان دي او ته څوک راټوي مالک وي دا جویدونه وسره کوي څه کیسه دو چا نه ډریږي څه کیسه دا جواب نه کوي هغه دا لکه چې ګونګوي جګړای نشي دا وی چې نو ماده څه دو دا وی چې یوسف او نو وی ته وی چې سوی دا سې نه وی چې خبره اول وی هغه نه مخکې چې موږ زور ورسو چې دا وی چې یوسف هغه کې ته دا خوشاله چې خوري کې دغه بشا جګړای خوشي موږ په چې جګړای نشي ورونه روغلل هغه داسې چې یوسف علیه السلام ته قتل یوسف علیہ السلام ای مالک څنګه پټ شو دا سي ځان باندې وته قتل او ورونه دې تک سي چې एक कफेले मशक चिगुना मालिक अगी पश्तरा में नौकड़ा चित्ता शाय कसो विचिमुल टे यो गुलाम पड़ शवाला अतुस तरह विरोध दा
موږ دې بس راوړي موږ خدای لټوال چې ته کوي او چې تاسو کې نروي استال موږ پوه شو چې دا خو غلام دال څه کېدا دا کور نه تل منډه کوي دې دا طریقہ دو چې دا کور کې نه پدېږي موږ چاله ته چې دار منډه کی کله چې ته پړ چې ته پړنن کوي پټ شو چې هغه ته وکړل چې دا چې راغو دې غلام نه دو غلام داسې چې راغلی دا خو دې انسان موږ خو وی چې دا پیرایدا کا دا پرښتہ دو دمره حسن دا په انسان کې دا سره لیدل نه او تاسو چې دا غلام ده چې دا سره وې نو ورونه یې ته وی دا غلام مشترک کړو پاس دمره کې سوچ کول کا واپس میں ویر کی نو مخ قتل دا موړې ویسی خدا عبرانی زبان باندې د کفلی خلق نه پیدا دوی دې چې تاسو پښتنه نو کدا ورکه به هم ول وای چې زید غلام یو او دې ته اشتیاق دی غلام د داسې خو نه وای چې غلام یو داسې نه وای چې نه دا څه پیژنو نه دوی ته وای دایمو مشرون دي مو ملکون دي دوستو مستقا یوسف علیہ السلام دا ویته دایمو ملکون دي ایموی واقع احتیاط دا هغه په دې کې دا ویته چې ایموی خبره جواب دغه نه ده مالک دی بیا ته مت خبره وکړه د بیا خبره نه وکړه وی چې ټیک ته چې دا ته چې ایموجه غلام ده او دا خبره کوي دایمو ملکون دي خدا مو خبره صحیح جواب نه کوي تاسو ته دا نه کوي او ورته ویته چې نه کوي موږ بزرګ نه نیواجی چې دا خبره ته وکړه مالک تور وایستلا دوی سره توري وی غیر وایستلې قبیله ټولو کسانو توري وایستلې چې مالک سره چې څوک جګړه کوي موږ جګړه سره کوو او چې دوی توري وایستلې اما شرور يهودا وی دی چې الله چې کومه تاسو نه باندې کېږي ایمو خدای سره کوړي چې موږ جګړه ایو غلام دی واجب غلام جګړه نه شو کوا ایمو چې ایو غلام دی واجب پټولي قبیله باندې موږ تکلیف نه ویایو دا سیمه کو چې دا خاص کو دا وایي چې اوس مې اشاره خبره وکړه ارمانه خاص کوئی بیا ټیک دا سو څومره پیسې به وړي دی باسي کې زر درهم چې کوم دي دا په تاسو مشترک وي ان زر ما مشترک تا موږ ډېر لري نه وروړو مشترک محدودي پیسې دي 18 سکه موږ سره پوتې دي قدم لاګي خو دې کوي قدم نه لاګي بیا غلام موږ دغه سی بیا یا تاسو واپس دي او سره بیل شو وی چې نه او که واپس یې بیا به قتل کوو یا به کوړه واپس دیو که قتل کوي دا غلط دو او که کوړه بیا موږ دروي غره منډي دي ای سورینو لہذا وې دوی چې بس خدای کې ورته یو څه بس وې بیا په هغه پیسو باندې وخته ویری کال او دا طریقې کې چې د مصر پیسہ چې په هغه ټیم کې وا د کنعان د پیسو نه کم وا په نیمایه وا یعنی چې 18 درهم د مصر هغه نه د کنعان انا درهم جوړل پیسې چې دوی سره تقسیمواله يهودا وی دا زنو قدارو ملي ځکه چې تاسو غلام نه د خرڅ کړه تاسو رښتیاو کې هر سړی خرڅ کړه خو آزاد دی لشي نو تاسو هر چې خاص کړه د هرونه پیسې دی لہذا دا پیسې زنه وکړه چې سمحت دوی دا یوسف علی السلام نو خوستا الله پاک قرآن پاک کې دې په باره کې فرمایي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده او دغه کلمې د کفیلې والا چې کیم کسانو هغه یوسف علیه السلام او خستال وشروه او خرج کړل دغه د یعقوب علیه السلام زمانو خپل یوسف اورور په کفیلې باندې بثمن دراهم معدوده په داسې قیمت چې هغه بثمن بخس چې هغه ډېر کم قیمت وو دراهم معدوده سو محدودي سکه هغه د کو خوستلې چې هغه 18 درهم وکانو فيه من الزاهدين او دغه د یوسف ورونه چې کیمو دا د یوسف مبارک دا به رغبت او محبت نه وسره کچری رښتیاو مې سوچو کې 10 سے اور کا 18 درهم باندې هر ځوان دا مشکل خبره ده دی وجنا دوی چې کله یوسف علی السلام نو خوستا رواني کړه د یوسف علی السلام ورته کړه ورته چې ګوره تاسو خرڅوي ابا مې ډوډۍ خفایي ته بدلېږي وي ته بیا راغلی بیا لوس نه ورمنې تاسو ته یې دا غلام
منډه کوي دا خبره ثابته شوه که نه شوه ثابته دا وګوره بیا یې موږ تر منډه کړه دا وتړئ چې لاسونه پښې په وتړئ بیا په خچر باندې وتړئ کښېنوئ هغه خچر باندې کښېنوه لاسونه یې وتړل ویې چې بس بیا چې راون کړه په لیارې لیارې کې داسې چې حکیم زوی کې د ده مور شاهشی وه رحیم هغې زوی ته ورسېدل او دغې زوی کې دا چونکې لاسونه یې په تړلي وو نو د قافلې نه سړ ته دایر راولو ده باندې چې کوم یعنې کې نګهبان مقرر کړی و هغه د مالک غلام و چې د هغې بشیر نومه وه پهله یې ذکر تېر شوی دا ده پسې ده والا قچار چې کوم هغه بشیر هغې والا پړه نیولی و او د قافلې نه ټول نه دا یې سړ ته و خو د داسې ساعت بعد یې کتل یوسف علیه السلام نه او قچار و چې ده وکتل چې یوسف چې ده هلته کې مالک پې تېلي که دې باندې څه چال وشوه یا خو دې کې څه تکلیف یا څه نقصان پکې وکړل دې به ته ذمه دار وې سزا به ته ته ملوېږي دا چې وکتل چې یوسف نشته ده زړه یې په درنګونه شوه یو نه پوښتنه کوي بل یوسف ته شوه یوسف پته نه لګي لټوي کله په بوټو کې لټوي کله په غنمو کې لټوي نو خو په آخري یوسف علیه السلام خپلې مور کابر سره داسې پرون نوستو او دوی کوله دا یې راسې درنه دا سپېړه یې ویل کړله وی چې موږ دې درې ګټل ته داسې کې کبرونو کې نه پټې وي اوس بیا دې په واپس کې نان ته یې ردادو یوه سپېړه وایي نچکه کړله خو چې دویمه ویې نچکه کوله چې داسې لوس کړه لوس یې بیا کېدل نه او په هغې کې تکلیف راغله لکه فلید دې چې ووایي او همیشه دې پره د پیغمبر باندې چې کوم ګزور کېږي الله پاک هغې دفاع خپله باندې کوي دې سړي په لوس کې تکلیف شول او نورې ګاډې کړې چې په لوس مې څه چال وشول قافلې مالک راغلل مالک بن نضر هغه وایي چې څه کیسه ده وایي چې مو لوس کې څه تکلیف ده وایي چې دغه تکلیف داسې ده چې دا خو هسې نه پر نتیجه باندې چې یا څه شي سخت شي سره لګېدلی نه وي یا دا باندې فلج نه وي تېر شوي یا دا منګوره نه وي خوړله بیا داسې تکلیف وایي چا نرسي درته یې وی چې مو لوس تکلیف کې ده وی ته څه کړي وی چې مو دا کړي چې دا ورکا یوسف چې کوم دا چرپټ شوی مو دې ته سپېړه ور کړله سپېړې واجه دا شوه چې الله پاک چې د مو لوس دا هغه تکلیفمان شوه او دا کوم سړي چې دا ویلی و دا بت پرست و مسلمان نه و دوی به بتونو ته سجدې لګولې او فتوال به یې په لوس کې بت مو دا یې وویل بس په هغې نه بعد مو باندې دا لوس باندې تکلیف شي وشوه دویمه سپېړه مې ورته روانه شوه دا وی تی چې ظالما ایتوی سپېړې زغمنې په دې بچي کې طاقت و چې تو دا یې ویل بیا یوسف علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې تکلیف یې ډېر تېر کړل معافي یې ته وکړه ته بدلا مو نه وکړلې وی چې نه مو تربیت داسې نه ده شوه چې څوک مو باندې ظلم وکړي بدا مې نه وکړله موږ دې پره الله پاک بدلا وکړي وی چې خیر معاف یې کړه وی چې ځای چې معاف کړو زه دا شرط باندې معاف کوم چې دا به مو بیا خو نه وایي هغې چې نه بیا یې نه وایم او مالک وی دی چې مو د ابراهیم رب سره دا وعده کړی دو چې دا خو پرېږده چې چاته باندې ها د تکلیف ته پر زه ویر نه کوم چې توګه دومره کمالات دي وی چې ته یکتا پرست یې یکتا پرست مطلب چې یو یعنې الله عبادت کولی ولی هغې وی چې آو که نه زه خو د ابراهیم علیه السلام کو المسوی کړسوی کې یو مالک بن نظر بن قید بن اسماعیل بن حضرت ابراهیم علیه السلام دا یو شجراتو بیا ده نه پوښتنه وکړه چې ته یې چا ازمایي هغه وی چې پهله داسې خبرې سټارټینګ وکړل خو بیا چې وی تریود شول چې زه چې خبره جواب ته کوم بیا خو حساب به فکر جوتېږي نه یې وشوه وی چې بس ته خپل نسب نه شئ دې سره یې مو څه چار نشته ته غلام یې رسېږي خو چې ورونو نه یې دا یو خوستال هغو نه یې رسید جوړ کړه مخکې به چمړې وي په هغه باندې به لیکل کېدل چې دوات او چمړه په هغې باندې دا ولیکل چې دا غلام موجه د پروکر کسانو راخوسته ده د هغو نومې دا دي او هغو دستخطونه پکې موجود دي بس هغه چمړه یې زموږ سره سره راخوستې وه په دغې وخت کې چې څه وخت شپه شوه خلک ټول څومره ستړي ولې شول
حکیم سړی چې دیتا چپېړه ورکوله ا چپېړې کې لوس شیال شو هغه سړی ته خوب نه تل شکایت وکړو ټول خلک وایي دا سمسمای وایي او جوړي لوس کی بوتر خسته دا یا استار عظیم یا استار عظیم یا استار عظیم ایمو دا تکلیف لري کا دا تکلیف خو مو قتل کی اے استار عظیم ایمو مدد ہوگا ایمو تکلیفات لري کا او یوسف علیہ السلام پر وشوا ایک املی کی بل کاسو هغه پر وشوا دا خو دا بشیر ته دین لکه دې تکلیف دي مالک ارچکشوال ویرغلال لوس راځي وسو لوال پاګه سره میدان وشوا لږ سات بعد یوسف علیہ السلام سره وشوال چې چلو ته ورشه دا داسې چې یوسف علیہ السلام سره ویرغلال یاري سړي په لوس باندې دا لاس لوس شي یا څه کوي داسې کوي چې داسې دوا ځله داسې وکړل هغه پریو ورور کمیدار هغه داسې وسته وکړل داسې چکر دا تکلیف خاطر شو ویچی تو پولوس کی خوشیفا دو بل چې دا دویم کاس لیدال وی تو چې دا لوس پتروال تو اسمون ته کتل ته نه جنگ پرستی کسم داسې نه لګي چې ته اسمون طرف ته کسې اسمون کې حضوري وي ته نه جنگ پرستی وی څوک چې شپې کې رڼو کوای شي سبي ته رڼو نشي کوای داسې شي نو زته عبادت نه کوم وی چې په دې نه دا هم ملي چې ته د المیر او د سپېږمۍ هم عبادت نه کوې ځکه چې المیر په شپې کې نه وي او پرې دې کې سپېږمۍ نه وي بیا خو ځکه چې د هغه کمزوري ژوند ته مې عبادت نه کوې وی زه هغې چا عبادت کوم چې دا شیونه پیدا کړي دي مور هم هغه ده وی چې کوم سړي باندې تکلیف ودرې شوه لوس کې وایي بوت و که نه هغې نه یې ډوګو نه غوښتلې بیا یې ته یوسف یې غېږ کې ونیول وی ای یوسفه زه خو تو نه معافي غواړم مو خو استار عظیم ته ډېرې مدد وکړل ډېرې محنت مې ته وکړلې ډېرې زرۍ مې ته وکړلې اے استار عظیم مو تکلیف لري کا او مو نه دا مصیبت لري کا او دې مو د شیار لوس صحیح کا استار مو خبرې ته غېږ نه دنی ولا استار دې مو مراد نه ده پوره کړه اے یوسفه بهترین خو تو رب دا چې هغه په اسمانونو کې دا او چې ته خبره وي ته کوي تو سره محبت کوي او تو نه څوک سپېړه چغوي تو دې پر بدالو خلی ته چې کله دې هغې نه سوال کوي اے یوسف علیه السلام هغه تو سوال قبولوي ایستار هغه ته په ډګر یو داسې خدایون نه دی پوچا مو پوچا داسې خدای را چې هغه خو محبت کوي ځړي سره اسړای مسلمان شو دا چې وکتل اته ملي ګډه عظیم انسان متداوي لیاره کې چرونو حکیم بوډا سړی چې اواله د تندې تکلیف وتا دی باندې داسې چال شو چې بس صرف صحیح له خوستا شو نور فسدا نه شو کله کې په کچر باندې یا پوش باندې تللی د تاکات نو ځکه چې په تکیا لګي ته کیا نو مالک به ته دې پر کرشدنه چې کیم مشترا غټي هغه ته ورته ابه دا څه وکړ چې دوا درګي وی دا سره وټړو میاں کی درګي سره ویر کړ بیا هغه وش پسې یا وس پسې وټړل څنګه په هغه په ځکه باندې دا لاله راځي په یوه یو خدای چې بندوبست نه ودرې ځکه په دغه وخت کې دی بس څوکا طریقه دا و چې دوا درګي سره وټړل هغه باندې به خراب کو څه نه وای په به پټګر نه لګیږي پټګر هغه لګای کړی دا مریض په باندې پروت چې کافلې کې وسوب به مور شو به دا طریقې باندې مخ ته وړاندې یوسف علیہ السلام خود خو سکړه و ځکه چې هغه کرامات او د هغه معجزې د چې وکړلې د هغه عزت او د هغه احترام هغه د ته پښتو کې شي نستا دا عام سړی نه د تاسو خاص غلطي دو بیا یوسف علیہ السلام دې سړي سره شواز د کې بیمور نور وی د دامړي یوسف علیہ السلام به ترولا چې دا ته ټیک شي ته بالکل ټیک ټاک شي او ته دا تکلیف چې تو دا په نه خاطر شي دا ما کوا هغه دې چې نه نه ځکه کې نه خیر دا یې سره شوال ملک بیا اوس په مده تو شوال چې سب تم مخکر سا ته دې بیمور سره مار سا وی چې نه دا چې بیموري زدا کو شي پېندو یو تربیت کې دا خبره نشته چې ځم بیمور دغه حالت کې پېندو یې خدمت نه وکړو بس هغه باندې داسې پسینې نه سم نو سم روان دی هغه تکلیف آرام سره ختم کېدل چې داسې لږ ټیم تیریدل هغه سړي تکلیف بالکل حاضر شو ټیک ټاک شو او کفلې باندې خلکو باندې دای هر ورو شو
یوسف علیه السلام چې څه وخت یې دمه دا دام تیر کړل نو هغې پوښتنه یې وکړه دا تو څه وکړل په موږ چې مو الله پاک ته سوال وکړه چې یا الله تکلیف د ده نه لرې کړو دا ټول لرې کړل دا نور څه کسان دا هغه سړی کولی شي ځکه چې څوک په الله پاک باندې ایمان ساتي یقین ساتي نو الله دې هغې خبره مني